السلام علیکم. له 360 نیوز سره د همدرد ویلفیر فاونډیشن رجسټر ډیویژن صدر بصیر شاه د په کټوۍ کې حاضر یم. یو معذور انسان و، یو تقریبا د 11-12 کلو و. شرف الدین ماما د ماته یو چا ورته ویلي ول چې بصیر شاه ته وایه دلته یو معذور دی، موږ خورهی یو، که دته ویلچیر در منظوره کوي. نو بیا موږ ورځو هغه کور له ورځو هغه معذوره ګورو چې واقعي هغه حقداره وي، مستحقه وي. یقینا تاسې په خدای یقین وکړه چې موږ رالو او دا معذوره دا کښتۍ ما وکتلی، دوی وایي مځکه هغه سوځي چې اور په بلېږي. د دې معذوره د دې ماشوم الله چې ما وکتلی بلکل د زکات حقداره دی، د ویلچیر حقداره دی. زه به خپل کوشش ورته کوم د خپل فاونډیشن له طرفه یا د مخیر حضرت له طرفه درته سایکل وراړم. زه له ده سره یو څه خبرې کوم چې د ده څه خواهشات دی، د ده بیماري ده، پلار یې څه کار کوي، په دې هکله باندې له ده څه څو خبرې کوو. زوی ستا نوم څه دی؟ یوسف. په کوم څوک یې؟ ترکه. بابا د څه کار کوي زوی؟ پټاټې او پیاز. اچھا یوسف نو موږ په کټوۍ کې پروت دی، په کوم ترکه دی، پلار چې دی هغه په منډۍ کې پیاز او پټاټې خرڅوي. ستا څه خواهشات دی؟ څه غواړې؟ سایکل. اچھا سایکل غواړې؟ دغه یې نشي تله؟ یا نو سایکل در وغواړو بیا در راوړو بیا تا له سایکل درک بیا ته خوشحاله کېږې؟ وک. ستا دا خواهشات دي لکه زه چې د بندې دا کور مخ ته کوچنیان ساعتونو ته راول، ته له کوره نسې وتی؟ یا د غی په پښو کېږې؟ وک. نو سایکل در راوړو بیا به ته کې سپور شي، بیا به له کوچنیان ساعتونو ته ته به هم خوشحاله شې. هو وک. یو سایکل درمان دی. هو وک. د دې یو فریاد موږ واورولی چې د خپل ځای راوښولی په کټوۍ کې کې دلته پروت یا پلار یې پیاز او پټاټې خرڅوي په منډۍ کې. د موږ شرف الدین ماما هم دی، هغه موږ ته دعوت راکړی. یا زه موږ خوږ ملګری اقبال کاکړ صاحب هم نو موږ سره راغی. انشاءالله تعالی موږ به کوشش کوو د دپاره به ویلچیر منظرو، د دپاره به ویلچیر راوړو. دی بلکل حقداره دی، غریب دی. چې کوم ټیم اقبال کاکړ صاحب د ویډیو جوړ کړه چې دی له کور راتلی ما په غوځي کې راوړی. یا تاسو به په ویډیو کې وګوراسئ د دې یو ماشوم دی د 12 کلو دی، یا تاسو ما په غوځي کې پروت دی. انشاءالله د دپاره به موږ ویلچیر هم منظرو. تر بله دا ښایسته او درمنده پروګرام پورې زه بصیر شاه او اقبال کاکړ زما ګران خوږ کیمرمین ته اجازه راکړئ. د خدای په امان.